په یوسف علی السلام باندې درې عجیب حالات راغلي دي. دو د باچا په کور کې او دریم چې په خپل باچا شي. دا هغه حالات دي چې دا حالات د ورونو او د ماشومانو دغه نه علاوه دي. خدام ډېر عجیب حالات دي. یو هغه حالت چې ګناه زلیخې کړې وه او جیل ته یوسف ځي. ګناه چا کړې وه؟ ګناه زلیخې وکړه او جیل ته یوسف ځي. او دویم مطلب مجرم آزاد ګرځي او صفا جیل ته روان دی. دا په بادشاہت د بل کې دا سزا د تملاو شو. او دویم چې کله چې هغه مرګري ته خوب بیان ک او بیا ورته وای زته خو اسموزي خو یو کار وکا اذکرنی عند ربک، زما خبره د باچا په دربار کې وکړه چې هغه زما باره کې څه وایي، زما رپورټ هلته پیش کړ. او فانساه الشیطان ذکر ربه، د هغې نه بعد فلبث فی السجن بضع سنین. دویم حالت پیدا ډېر دردناک رالی چې صفا ستره جیل ته تللی خو لیکن مرګري نه خبره یې شوه. د هغې نه علاوه دوباره بیا 7 کاله یا 9 کاله نورم تیر کړل جیل کې. هغې نه اخواته دی وخته پورې یا 7 کاله تیر شوي دي یا 8 تیر شوي یا 9 تیر شوي. خو چې کله دغه حالت رالی د دې نه بعد نورم یا 7 کاله یا 9 کاله تیر کړل. دا صرف د خولې خبرې نه دي. او دریم حالت چې په خپله باچا شي هغه څنګه؟ ورونو ته وایي انکم لسارقون، یاره تاسو قافلې ولو کې غلا ده. ورونه راولګېدل او ورته وایي فان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یاره که ده غلا کړې دی دغه مشر ورورم څه وه غلا کړې وه. په خپله باچا دی خو زړه ته یې درد بیا هم رسېږي. دا 3 حالات ډېر عجیبه راغلي وو. تاسو سوچ وکئ. درنې خبرې دي، دروند سوچ غواړي. الله